ربکم الاعلی زستاسو د ټولو غټ رب ما دا هغه بادشاہ تیر شوی دی چې په یو ورځ کې 70,000 بن اسرائیلو بچي د خپلو میاندو مخې ته حلال کړه خو جناب چا روډونه بند نه کړه جناب چغې سورې ونه شوې جناب احتجاجونه ونه شو په چا کې دومره همت نه و چې د ده مخې ته ولاړ وې او چې دا یو دا 70,000 او یا زره ماشومانان د خپلو میاندو مخې ته حلالې نو د چا همت نه و دا دومره عجیبه بادشاه تیر شوی دی فرعون وی هر فرعون له یو موسی الله اساس کړی دی د خوب ولید فرعون کله چې موسی علیه السلام پیدا کېدو زه شم د خپل رب د هېڅ یو څیز محتاج نه دی ګورې په دشمن په غېږ کې موسی علیه السلام غټ و د دشمن په غېږ کې د فرعون په غېږ کې موسی علیه السلام پرورش ولا ورکوي دې ته څه وایي دې ته وایي رب فرعون خوب ولید په تخت باندې ناسم وي او یو کس رالی د زمري د پاسه او داسې یو لرګی ورسره دی او زما د سر ته یې راخلاص کړو زه یې سر د لاندې راوغورځولم بل خوب یې ولید بیا وایي په زمري باندې یو کس رالی او زه په تخت باندې ناسم او زما تخت یې داسې وړقو هغه تخت یې 2 ټوټې کړو زه یې سر د لاندې راوارتولم فرعون باندې روب او دبدبه راله او ډېره یره فراله او خپلو پادریانو ته وایي ای خلکو د دې خوب تعبیر ماله راکئ دا د څه خوب دی دا خو ډېر د یارې خوب دی په دې کې خو زما د زندګۍ خطره ده په دې کې خو زما د باچاهۍ د ختمېدو هغه خطره ماته مخې ته راغلې ده نو هغوی ورته وایي جناب وایي یو کس به پیدا کېږي او ستا دا باچاهي به ټوله ختموي دا روب او دبدبه به دې دڼې وڼې کېږي دا تختونه به دې ماتېږي نو وایي موږ ته خو ښه پته ده چې زموږ په فرعونیانو کې به داسې کس نه وي په چا کې به پیدا کېږي په دې بن اسرائیلو کې به پیدا کېږي الله اکبر کبیره څو سوه کاله د ده په سر باندې درد هم نه راغلی د فرعون په سر درد هم نه راغلی ښه او ډېر مخکې تللی او اخر کې څه وایي اوس زه ستاسو وایي رب یم نو وایي څه کوو فرعون ته خپل کسان وایي داسې چل به کوو چې دا څومره هلکان پیدا کېږي په بن اسرائیلو کې دا به وجنو دا به ختمو او کمې جنکۍ چې پیدا کېږي هغه به پاتې کوو بس وایي صحیح ده نو په یو ورځې 70,000 بن اسرائیلو ماشومانان څه دي دا یې ذبح کړه داسې ذبح یې کړه او د خپل مور مخې ته یې ذبح کړه او داسې عجیبه دور دی داسې عجیبه حساب کتاب چې نو بیا یې څه چلو کو بیا چې ورته پته ولګېده کو چېرې دا موږ ټول ختم کړو د دوی دا نسل موږ د بن اسرائیلو ختم کړو نو بیا به زموږ کارونه څوک کوي زموږ دا منډې ترلې به څوک وایي نو یې څه وکړو وایي داسې چلو کوي جناب چې دا کم یو کال به یې وجنو او بل کال به پاتې کېږي د الله عجیبه نظام دی جی د الله عجیبه قدرت دی هغه د نقشو محتاج نه دی ګوره چې په کم کال باندې ماشومانان قید دغه کول قتلول په هغه کال باندې موسی علیه السلام الله جل شانه پیدا کړو الله اکبر او الله ورته مور ته الهام وشو چې صندوق ساز کا او صندوق ساز کو او موسی علیه السلام پکې ورواړته او داسې په قلاره پکې کېښودو او په اوبو کې دغه صندوق کېښودو او روانې کو او شاته پسې خپله خور سیټ ته روانه ده اوس د الله قدرت ته ګوره یوه ولا د فرعون په محل باندې ورغلې وه او کله چې دا وله وتاو شوې ده په دغه سیټ باندې موسی علیه السلام ورلې او چې کله ورلې الله جل شان قرآن کې ساجي به فرمایي چې صندوق یې کله کولاو کو چې داسې حساب کتاب دی نو د فرعون چې کومه بیبي وه الله اکبر کبیره نبی علیه السلام فرمایي په جنت کې به زما آسیا رضی الله تعالی عنها دا به بیبي دا د فرعون بیبي وه او اسلام یې راوړو خو ډېر ظلم پې دې ظالم کړی د ده 2 عذابونه ډېر مشهور یو هغه چې و فرعون دل اوتاده په خلکو به میخونه واله میخونه ډېر عجیبه عذاب به ورکو میخونه به په بدن واله او بل هغه چې دا کجورې به بره یو ځای کړې داسې او دا چاله چې به عذاب ورکو نو دا یو خپه او ګسه خپه ګس لاس په یو کجوره پسې وتړل او دا ښی خپه او ښی لاس په بله کجوره پسې وتړل او هغه کجوره به یې پرېښوده او د انسان به 2 ټوټې شو د وسپنو په ګومنځو به یې څه کول د دې مسلمانانو دا غوښې څه دي دا غوښې به یې ترې راکینچ کولې نو کله چې موسی علیه السلام د دوی په دربار باندې ورلې هسې نن ورته وګورې په کوم حالت کې پروت دی الله اکبر کبیره الله ورته قرآن کې فرمایلی دي چې زه به تا د قیامته پورې څه کومه
یو نمونه او یو عبرت په خلکو ته مخې ته ستا ایږدمه چې دا هغه کس دی چې وی زه رب یم او رب هم هغه رب چې د ټولو نه غټ رب څه دی دا زه یم. نو کله چې موسی علیه السلام صندوق ورلې او صندوق یې کله کولاو کو چې ویې کتل نو الله جل شانه د ښځو د خاوند په منځ کې بې اختیاره محبت واچو، خاص کر د ښځې د بیبي په زړه کې د موسی علیه السلام ډېر مینه محبت واچو. نو سې وی زموږ خاص مو بچی نشته او دا کس په بچی باندې ونیسو. نو ډېر غټو ډېر حساب کتاب ول الله جل شانه برابر کو. هلته خو د مور سره غمو، الله یې مور ته وویل چې دا به ستا غېږې له راځي. نو جناب موسی علیه السلام د هېڅ چا پی نه خوړل، د فرعون په محل کې راغټېږي او پی د چا خوري نه. نو بیا ورته چا ووي یوه زنانه ماته معلومه ده او د هغې داسې پی دي چې کم یو ماشوم سینې ته واچوي که نه هغه سپي، هغې کې انکار نشته. وایي ښه. نو چې کله موسی علیه السلام مور راشي چې ویې کتل نو هغه خو پته وه چې دا خو زما زوی دی چې کله یې سینې ته واچو نو ښه یې سینې یې واخېسته. بس بیا وجه د موسی علیه السلام مور وایي داسې چل دی چې زه راتلی نه شم ستا محلونو ته، هر وخت کې زه راتلی نه شم، داسې وکړه چې دا مال راکړه ما سره به هلته وي. نو څه قدرت دی د رب. نو دا تحفې او تحایف دا به د موسی علیه السلام د مور کور ته تلل او کم وزراو چې به له تحفې وړی که نه نو هغوی به ورته وګورې فرعون ته به وایې چې دا راغلی او دا راغلی او دی راوړي دی راوړي. نو د فرعون په غېږ کې د فرعون په کور کې موسی علیه السلام څه شو هغه غټ شو. نو غرض مې دا دی جی چې دې دنیا ډېر عجیبه عجیبه خلق لیدلی دی. دا جوسه هسې مخې ته راله ما یو کلیپ پې ساس کا چې دا د دنیا هغه بدترین انسان و چې د رب سره یې منګولې لګولې وې او هر کله چې اخر کې شکست ومنو که نه او کله کلمه ویله نو جبرائیل علیه السلام رالی او دغه دریاب خټې راواغېستو په دې خوله کې وله ورکړه چې کلمه دا ونه وایي، ځکه چې د الله ډېر عجیبه رحم دی. هسې نه چې په دې اخره کې پې څه وکړي رحم وکړي. نو غرض مې دا دی موږ تاسو ټولو له مرګ راتلونکی دی جي خو په هره طبقه کې څوک ولی نه دی زر د چې بس ما ته به دې تورو خاورو کې څه شو ور دننه شو. دا روب او دبدبه د دنیا دا یو څیز زموږ په کار نه راځي.